شپه چې کوم پولیس به په قبر کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بېدینه سړي ته په داسې شکل کې راشي چې دی ورته وګوري نو زړه یې د خولې نه بار وي، او داسې کېنئ چې کېنئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وښیي، ورته وایي ما كنت تقول في حق هذا الرجل، د دې سړي متعلق دی دنیا کې څه عقیده وه، دی چې ورته وګوري نو دی به وایي چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پېژنم، دا پېژنې دا څوک دی والله که دی خو زه پېژنم. اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته ووایې چې زه رسول الله نه پېژنم، ستا به څه دي؟ ستا به څه دي؟ دا خو په دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار آپ په زړه کې لیکلې چې د هغه خوله څنګه وه، د هغه غاښونه څنګه وو. اوس زه تاسو نه دا جومات کې چې ناست یې تپوس کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه څنګه وو؟ ویلی شئ څوک؟ د هغه پوزه څنګه وه؟ سترګې څنګه وې؟ د سر ویښتې څو قسمه وو؟ ویلی شئ څوک؟ لاسونه یې څنګه وو؟ په لاره تللې څنګه وو؟ لباس یې څنګه وو؟ پټکې یې څنګه وو؟ څادر یې څنګه وو؟ د چهرې بناوټ یې څنګه وو؟ دا نقشه به دې زده کړي او په دې نقشه به مینې. اوس ته چې د کوم سړی نه پېژنې او د هغه فوټو درته څوک وښیي ته به ووایې چې دا پلانی دی؟ وایي ټول سم وایي، ما ستړی کوئ ما. کوم سړی چې ته نه پېژنې او د هغه فوټو درته څوک وښیي نو ته به ووایې چې دا پلانی دی، او چې پېژنې او فوټو درته څوک وښیي نو څه به وایې چې دا پلانی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وښیي نو چې تا وړاندې نه هغه خط و خال پېژندلي نو وبه وایې چې هذا محمد رسول الله وآمنا به، دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړی. نو ملایکې به ورته وایي صدقته، ته رښتیا وایې، مونږ ته وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې وایې. او چې ته وایې چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پېژنم، ملایکې به وایي خبیثه مونږ ته وړاندې نه دا پته وه چې ته به همداسې وایې. نو په دې قبر کې بیا پې عذاب مقرر شي یا پې لړمان مقرر شي تر قیامته پورې، یا قبر تنور شي او اور پکې بلیږي او دی پکې کله اور پاس راوړي او کله لاندې وړي، کله پاس راوړي او کله لاندې. عالم مړو په قبر کې دې ملایکو تپوس وکړو من ربک؟ عبدالله من ربک؟ لاس نه فرشته ونیول، وایي دا من کم من دی؟ ملایکه د لاس نه نیوله ورته ویل چې دا من کم من دی؟ من خو په عربي ژبه کې په ډېر قسمه راځي، دا کم من؟ ملایکې لاړې الله ته وایي چې یا الله دا څوک راغلی دی دې قبر ته؟ وایي چې دا من کم من دی؟ نو الله ورته وایي چې ما تاسو ته نه ویلي چې انی اعلم ما لا تعلم؟ تاسو ویلي چې بني آدم مه پیدا کوه او ما درته وایي چې زه یې پیدا کوم، تاسو ویلي چې نه مونږ کافي یو. نو تاسو وګورئ دې بني آدم سره هغه علم سته ملایکو چې تاسو سره نشته. ستا په سر بیا خدای وکالت کوي چې ته وپېژنې چې من کم من دی. نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا اوس پېژندل دي چې مجدد الفساني رحمت الله علیه دا څوک و؟ دا دومره لوی سړی و چې د ده زامنو ته یو ملا سبق وایي قرآن شریف، او د مولا نامه وه مولانا طاهر. مجدد الفساني ناست دی د شپې په خپل خلوت کې او مراقبه کوي.
مراقبه کوي. مراقبه عزیزانو خدای دې تاسو ته وکړي. خدای ته وګورئ اوسم ستلي راغلي نه دي. ځان ټیک کړئ، ځان ټیک کړئ. د نوح علیه السلام قوم چې تباه کېدنو اول یې خندل. نوح علیه السلام وفرمایل چې الله دوی خو خاندي ما پورې. وی دوی ته ووایه چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. لږ غوندې وخاندئ بیا به ډېر جاړئ. اوس لږ غوندې وخاندئ. په سن 65 کې مې دی د خاورو ډیري لاندې چې پروت دی دته وایي په مکه معظمه چې داسې څه شی راته وښایه. دا خبره مې نه کوله خو بس اوس خولې ته راغله. عمر کې مې نه ده کړې چا. بیا لې بېګا ده. ټکې یې وویل زما په دې ځای چوپ. د شپې چې وده شوم یو کوټه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ولاړ. زمونږ یو استاد دی هغه په دروازه کې ولاړ. چې زه ورغلم ما ته زه ورځه دننه حضور ولاړ. چې ورننوتم زما دې په خدای قسم یې زه غاړه ایست. چې غاړه ایستمه اوس زه درته څه ویلی نه شم. هغه وخت اوس تېر دی. اوس ان چې ده ته راغلم ما چې دا ما ته بس غږ به نه کړي. و تا څه غوښتل درته میلاو شو. تاسو خیال را ډله به د قبرونو نه داسې روځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به روان وي. ملایکې به آواز وکړي چې یا ربه دا څوک خلق دی؟ وایي به دا هغه خلق دی چې په دې لاس یې چېرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چېرته سم ځای ته نه و تللی. نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي. بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار راوځي. یا الله دا څوک دي؟ دا هغه خلق دی چې په دې خوله یې چېرته حلال نه و خوړلي، دې خېټې ته حلال نه و تلي. د شپه او ورځ خوراک په دې خوله او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار وي. بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي. خنزیران به خښ کړي به بني آدم وي او راپا به سي د خنزیر په شکل کې. یا الله دا څوک؟ وایي به دا هغه خلق دی چې د دنیا د کار دپاره به مونځ نه کوی. د دنیا په کار کې به شپه ورځ ننوتی او د مونځ ټایم به چې راغی نو مونځ به یې نه کوی. نو چې کم خلق د دنیا په روزګار کې مونځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي.